سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ 7 نمبر آیات، پہلا سپارہ اور پہلا سورت. د سورہ فاتحی د تفصیل سره تاسو ته بیان شو. په دې غرض باندې که انسان صرف د سورۃ فاتحی تفسیر تکینی نو هم د ته هدایت ملاوي دی شي او د پورا دین سمجھ د تراتلی شي. او دویمه د دې وجې نه تفصیل سره تاسو ته بیانېږي چې په دې کې عظیم الشان دعا ذکر شوې ده او د هر انسان د زړه آواز ذکر شوی دی چې زه په صراط مستقیم باندې شم. نو تفصیل سره تاسو ته بیان شو چې صراط مستقیم څه ته وایي. د دې نه مخکې آیات کریمه کې دعا وه یا الله ما په صراط مستقیم روان کا. نو په دې آیات کریمه کې د صراط مستقیم مصداق بیانېدو، ځکه هر انسان دعوه کوي زه په نیغه لار یم. نو الله رب العزت د هغې دپاره 3 نشانیان یو ښودلی چې کوم انسان کې دا 3 نشانی وي، نښې پکې وي، دا به په صراط مستقیم وي. ګینې دعوه به باطل او غلطی. اغسو صراط الذین انعمت علیہم، 1 نمبر دا چې د انعام یافتو خلکو په لاره رواني. او د انعام یافتو بیان سورہ نساء کې شوی، الانبیاء، صدیقین، شهدا او صالحین. یو سړی د نیکانو په لاره نه دی روان، د سور صورت سیرت خبرې اترې د نیکانو په لاره نه دي، وایي زه په سمه لار یم. نو دا به په سمه لار نه وي، د پیغمبرانو په لار نه دی، پیغمبرانو باندې اعتراضات کوي او شهداو ته چې کوم دی غلط نسبت کوي او یا شهادت او جهاد ته ظلم وایي. نو ته څنګه په سمه لار یې؟ قرآن کې د دې بیان شوی چې د سمې لار والا خلک هغه دي چې د انبیاو او شهداو لار باندې صدیقین رښتیني خلک دي، دروغجن سړی دی او یا قرآن او حدیث یا دین ته د دروغو نسبت کوي. نو دا څنګه په سمه لار شو؟ زمونږ بعض خلک وایي ټوله دنیا وایي سمه ده، بس مړه بل سره کار مه لره. دا خو الله رب العزت دا دنیا جوړه کړې ده د یو محنت دپاره، د خپل عبادت دپاره، د حق او د باطل د فرق دپاره. دا دومره خرچې وکړلې او دا دومره کارونه وکړو او ته په دې دنیا کې د هغه الله دپاره آواز نشي اوچتولی، نو په تا خو لعنت دی. د یو زوی په مخ کې یو پلار بې عزته شي، هغه پلار خپل زوی ته څومره بې عزتي ورکوي په کور کې، په تا د لعنتي چې ستا غوندې بچی ما راوړو، ستا مخامخ ما ته داسې خبرې وشوې. نو رب کائنات په خپله باندې د قومونو نه بدلي اغستې شي. او الله رب العزت د دې دپاره قرآن کې د قوم عاد او د قوم ثمود او د قوم سبا لوی قصې بیان کړي چې ما خلک گیر کړي داسې ګیروم. خو عزتمندو به حیثیت مسلمان ته به خپله عقیده بیانې، خپل عقیدې ته به درسته وې او د خپل عقیدې به دلایل بیانې او چې کومې غلطي عقیدې دي د هغې به رد کې د خپل وس مطابق. حکمران به د خپل وس مطابق کوي، رعایا به د خپل وس مطابق کوي. نو د دې لپاره ورته آواز کې. نو یو به د نیکانو خلکو په لاره باندې ځي. 2 نمبر سو غیر المغضوب علیهم، د مغضوب علیهم کسانو په لاره باندې چې کم باندې د الله غضب ارتاو شوی دی، راغلی دی، نازل شوی دی.
هغه مختلف قومونه دي الله قرآن کې بیان کړي دي لکه یهود او نصارا. الله دې باندې زما غضب راغلی. نو کته د یهودو په لار رواني د نصاراو په لار رواني یا هر هغه انسان چې هغه مغضوب علیهم دی، د دې تفسیر برته وروسته بیانېږي د دې نه څه مراد دي. نو ته به په راه حق باندې نه، ته په راه باطل باندې. او دریم شرط دا شو ولضالین، نه په لاره د ګمراهانو، د ګمراهانو په لاره باندې روانې او زه په سمه لار باندې. نو په خوله باندې که ته 1000 دعوې مو کې چې زه سم یم او عمل دې د سمو نه وي نو څنګه سمې؟ سم به هلی چې د سمو په لار سمې، او چې نه داسې نه وي نو بیا خو سم نه. نو د مغضوب علیهم درته پرون یو درس بیان شوی او نن د دې دویم درس دی. د الله رب العزت د غضب والا اعمال کم دي چې الله رب العزت په غضب کې راځي؟ ټول بد عملونه بد دي او د الله غضب لره راخکون کی دي او راتلون کی دي. خو عزتمندو بعض ګناهونه داسې دي چې د هغې باندې د الله غضب شدید راځي. نو دې وجې نه استغفار هم کول پکار دي او د دغه عملونو نه ځان هم ساتل پکار دي. په دې کې یو سود دی. سود د دې به خپل ځکه خپلو آیاتونو کې تفصیل سره بیان راځي. سود څه ته وایي، د سود څه قسمونه دي. خو دلته مختصر خبره صرف دا چې موږ مغضوب علیهم نه بچ شو او پسې د لار شو. نو کم قوم، کم سټیټ، کم کس، کم اداره، کم کمپنی، کم فرد، کم انسان سود کوي نو دا مغضوب علیهم دی. او سوچو کې عزتمندو زمونږ ملک په سود باندې روان دی که نه؟ نو موږ به د الله د غضب نه څنګه او موږ دعا الله ته کوو یا الله ته مې د غضب نه وساتي. نو الله وایي د غضب دپاره خو ما کارونه رالیږلي دي چې دا کارونه به نه کې. نو بس الله د حفاظتو کې څو پورې چې سودي بینکونه نه ختم شوي او سودي کاروبارونه نه ختم شوي موږ به د الله غضب سره مخامخ یو. دا خو سم الله ډېره ګزاره کوي. ځکه د سود باره کې الله وایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. چې د سود نه منې کوي نو الله د سره وایي اعلان جنگ کوي. نو چې کم انسان یا کم ملک او کم سټیټ الله سره په جنگ باندې نو هغه چرته کامیابی دی شي. ان القوة لله جميعا. الله سره ټول قوتونه دي. الله چې یو هوا راوال وځي څوک ورته نشي ټینګېدی. ځمکې له چې لږه جټکه ورکړي چاپلار ورته نشي ټینګېدی. نو هغه الله سره ته څنګه مقابله کوي؟ نو یو سود د الله غضب ته آواز دی. نو د دې دپاره عزتمندو بنده آواز وکړي یا غیر سودي بینکونو چې کومه خواري شروع کړې ده د هغې حوصله افزایي وکړي. او دویم نمبر په ګناهونو کې زنا او فحاشي. دا چې کله عام شي نو بس د الله غضب بیا ډېر راځي او د الله لعنت ډېر راځي. او یو حدیث کې راځي الله رب العزت وایي اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت. وایي چې کله زما نافرماني کېږي زه غصه کې راځم او زما د غصې نښه څه ده؟ لعنت. زما لعنتونه راورېږي. وان لعنتي تبلغ السابع من الولد. او زما لعنت بې داسې دی چې د انسان 7 پشتو پورې به رسي. د هغې اثرات د انسان 7 نسلونو پورې به رواني. زما خلک بعضې کوي دا بعضې وایي پخواني ازاري خلک دي. نو دا دی حدیث کې راځي خو هغه نافرمانی سره تعلق لري. نو بهرحال عزتمند عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله په کومه بستۍ کې او په کوم خار کې زنا او سود عام شي نو یا الله تعالی د هغه قوم او د بستۍ د هلاکولو اجازت ورکي او به د الله د هلاکت نه غوښ نشي منی کوله. دا شان یو حدیث کې راځي ابو داود شریف حدیث ته چې په کوم قوم کې اعلانیه فحاشي شروع شي نو په هغه قوم کې طاعون او داسې بیماریان خوريږي چې حدیث کې راځي چې تاسو ابا او اجداد به د غي نمونه نه اوریدلی. مطلب دا دی عجیب عجیب بیماریان راځي. دا کرونا وایرس او دا عجیب عجیب بیماریان چې راځي دا ټول قومونو کې
عجیب نوي نوي ګناهونه شروع شي یا فحاشي عام شي. ګناه چې پټه وي عزتمندو د هغې درجه کموي. ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما ټول امتیان به الله بخي، خو چې کوم په جهر ګناهونه کوي د خلکو د ښودنو دپاره او فخریت ورسره او کل عام او بر سر بازار او تکبر سره وایي دا نه بخي. کل امتی معاف الا المجاهرون، ټول امتیان به الله زما وبخي د رحم و کرم معامله به ورسره وکړي. بخښنه د هغه چا کېږي چې ګناهګار یې، نو دوی به هم ګناهونه کړي خو دوی به د الله نه سترګې شرمېږي، د خپل مور او پلار نه خپلو خپلوانو نه به یې سترګې شرمېږي، دوی به ګناهونه داسې نه کړي. الا المجاهرون، خو کوم سړی وایي زه د چا پروا نه کومه، بعض پکې دا وایي هلکه ګوره ګزاره وکړه زه د پلار نه نه یېرېږم نو ته پکې کوم پلار رالی. دا خبرې دا د الله ډېر نه خوښ، غلط کار دی وکړو بس سترګې ټیټې کو سیټ ته شه، پتلی گلی سے نکل جا، داسې کار وکړه. اوس ته بر سره بازار وایي ما ته څوک څه ویلی شي، که چا کې زوري را میدان ته شي. دا خبرې د الله ډېر متکبرین بیا په ګناه کې تکبر کې کار هم دې غلط کړی دی. چوری اور سینه زوری، غلام دې کړی دی او بیا سینم ټپې نه. نو چې کله قوم کې داسې راشي نو بیا وایي داسې بیماري طاعون ویل کېږي وبایي امراض او داسې بیماریانې به راځي وایي ستاسو نکانو به هم د هغې نومونه نه یې اورېدلي. کرونا چا پېژانده؟ نو چې کله ټول نیکان شو او ټول له ارمان ورله یار جومات بند شو خدای دې خیر وکړي او مونځونه بند شو او د جمعې مونځ سره به څه وکړو، بس بیماري واپس ختمه شو. صرف غم خلکو کې را پیدا شو. بهر ملکونو ته به مونږ ته هلکانو ټلیفون نه کول، دعا وکړئ تاسو خوش نصیب وي په جوماتونو کې مونځونه کول، چا 6 فوټه کې او چا 3 فوټه کې، الحمدلله مونږ پکې 1 فوټه هم نه وی پرېښي. او عزتمندو بهر ملکونو والا 2 میاشتې او 3 میاشتې جومات په سترګو نه ولیدلې. او دې کې ساده مسلمانانو جوماتونو سره بیا ډېرې مینې وي، جومات دروازې هم نه وي لیدلې، کمرو نه یې بار نه پرېغوسته. نو چې هغوی توبې وکړلې او موږ توبې وکړلې، مونځونه په جوماتونو کې نه و، الله بیا معاف کړه. سوچ کوئ جوماتونو ته خلک نه راتله خو حقیقت کې خلک ویرېدل، وایي زما هغه ګناه فلانې یا الله راته معاف کړي، بس الله واپس کړي سهار. دریم نمبر ناپ تول کی کمی، او دې ته ویل کېږي د چا په حق کې کمی هم دې کې شامله ده. پتا باندې چې د چا څومره حق دی په هغې کې کمی راولي، دا هم په ناپ تول کمی کې راځي. لکه یو انسان دی سرکاري ملازم دی یا پرایویټ ملازم دی او پوره ډیوټي نه ورکوي، نو دا په ناپ تول کې کمی کې راځي. یو ښځه د خپل خاوند پوره حق نه ادا کوي، نو د دې لپاره شریعت یو ناپ جوړ کړی، یو بیلنس یې ساتلی چې دا د هغې خیال نه ساتي، دا هم ناپ تول کې کمی دی. دغه رنګې امام دی د مقتدیانو پوره خیال نه ساتي، مقتدیان دي د امام، دا ټول څه پکې راځي. نو بهرحال عزتمنو ناپ تول کې چې کومه کمی راځي، الله رب العزت د شعیب علیه السلام قوم د دې وجې نه هلاک کو چې ناپ تول کې به کمی کو. د نبي علیه السلام امت سره خو الله ډېره ښېګړه کړې ده، چورلټ او په چټل او اجتماعي طور سره نه ختمي. پیغمبر ډېرې دعاګانې کړي، یا الله زما امت چاته مه شرموه. ځکه د مخکیني قومونو واقعات به الله قرآن کې بیانول، نو نبی علیه السلام ویل زما قوم چېرته چاته ونه شرمېږي. نو دا خو د سردار دو جهان هغه دعاګانې دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله راته عرفات کې یو ځل ډېر خوشحاله ویل. ولې خوشحاله وایي یو دعا مې الله نه قبلوله چې د کبیره ګناهونو والا باره کې غټ ګناهونه چې کړي، وایي د عرفات په میدان باندې الله راته وویلې وغفر لامتي المقحمات، زه که ستا د ګناهګارانو امتیانو باره کې چا غټ سړي سپارش وکړو او چا یې وکړو هغه به مبخم. وایي الله اختلافات ختم کوي، اختلافات به نه ختمېږي. په دې خو زه حق او باطل معلومو، ظالم او مظلوم معلومو، او دا جنت او دوزخ جوړ شوی څه دپاره دی. ګینې الله داسې کولی شو د ټولو زړونه به نرم وي، خو بیا جنت دله ولې درکوي؟ ته چې ځان باندې خواري وکړې، کوشش وکړې، ځان نه کینه وباسې، بغض وباسې، ځان باندې سخته تېره کړې، نو دې له وجې نه تعالی الله جنت درکوي. چې ستا په زړه کې ډایرکټ دا پیدا کړی وي بیا جنت د څه شو، او دوزخ هم د دې وجې نه درکوي چې ته ښه د دې کار نه منې کېدی شي، ستا په وس کې دی، ستا په اختیار کې دی، ته به هم کې، نو بس دوزخ دی. نو دغه حدیث کې راځي چې کله کوم قوم ناپ تول کې کمی کوي،
وی الله رب العزت هغه قوم په قحط سالی کې مبتلا کوي او دغه رنګې په بیروزګارۍ کې د روزګار په تنګۍ کې مبتلا کوي او ظالمان بادشاهان په دې باندې مقرروي ناپ تول کوي سره مونږ ټول وایو بادشاه داسې لاندې ځان څوک هم نه ګوري چې موږ څنګه دا د پیغمبر خبرې دي او دا به کي څلورم نمبر ګناه د زکات نه ادا کول دې سره د الله غضب ډیر راځي وی چې کم قوم حدیث کې راځي ابن ماجه حدیث دی چې کم قوم زکات نه ادا کوي وی الله د دې قوم نه بارانونه واپس کوي او زبر باران را لې واپس لاړي راشي د الله رحم بازي کسانو باندې راشي خو چې داسې کسان را مخامخ شي چې خلکو په پندونو روپۍ جمع کړي دي بینکونه تې ډک جبونه تې ډک لوریانو سره سونا د بچو سره اعلی غړۍ اعلی موبایلونه بیا مریو سره زه خوارم دا خوار خلی نیولي او زکات نه ادا کوي یا زکات کم ورکوي پورا حق نه ورکوي نو بیا بارانونه ایساریږي بارانونه واپس کیږي او حدیث کې دا سخت الفاظ راځي الله رب العزت وی فرمای که چیرته دا چوپایا نه وي چوپایا چارپایان او دا زناور نه وي نو الله به یو قطره وبم نه نازلولي نو دا کوم یو بچی راځي دا الله رب العزت په دې زناورو باندې رحم کوي ځکه زناور د الله نه فرمانی نه کوي او چې کوم کوي هغه هم د آخرت کې بدلوالي خود سي غټي نافرمانیان نه کوي هغه څه خو عقل نشته الله وی کدا چوپایان نه وي او حشرات الارض نه وي دا میگان او دا سيزونه نه وي دا غویان او دا سپي او خنزیران نه وي نو الله وی ما به تاسو له یو قطره وبم نه درکړي نو زکات باره کې دومره سخت احکامات دي او پنځم نمبر چې د احکام د الله هغه څو خلاف ورزي کوي نو الله رب العزت وی چې کوم انسان ما سره وادي کړی دي په کلمه کې په قران کې او په اسلامي معاهده ما سره کړی دا وی څوک داسې نه کوي نو حدیث د ابن ماجه کې راځي وی الله غیر په دوی باندې مسلط کی تاسو ګورئ څومره اسلامي ممالک دي ډیر زیات په هغې باندې ظاهرا مسلمانان حکومت کوي اصلا په امریکا او روس او دغه ملکونه حکومت کوي او یهودیان حکومتونه دي تاسو یقینو کې د لوی خلکو نه به واورئ چې د لوی اسلامي ملکونو د فوج افسران او د ملک مشران امریکا مقرروي دا په خپل د غیدارو مشران ویلي حیران بشي چې خدای پاک مونږ دومره ذلیل شو قرآن مونږ سره شته پیغمبر زمونږ اعلی دی زمونږ ملک چې کم دی د بعضو خلکو د بیان مطابق 12 موسمونه راځي وی 12 هر قسمه موسم شته هر قسمه خلق شته مسلمانان پیدایشي مجاهدین دي د الله په نوم باندې سر ورکوي زمونږ چرسیان زمونږ پوډریان هم د الله په نوم باندې سر ورکولو ته تیار دي او په دې وخت کې موږ هم د ذلت زندگی تیرو په دنیا کې خپل ملک مخکې نشو بوتلی د نورو غیر دینو سره مشورې کوو ولی دا وجه دا ده چې د احکام خداوندی خلاف ورزی کیږي نو الله رب العزت غیر پتا باندې مسلط کوي ملک بستای قانون بداغي زور بستای چلیږي بنه زور بداغي او هغه قومونه بس کوي جو ان سے عداوت کریږي اور مال چھینේږي وی هغه خلک تاسو سره دشمنی کوي او تاسو نه مالونه اخلي زمونږ د ملک عزتمند ټول چې کومه ګټه وکړو هغه بس بار ملک له سود کې ورکو چې کومه ګټه وشي کنه نو هغه به حساب کتاب هغوی کوي موږ یې نه کوو د ریټونه هم بار ملک والا مقرروي ځکه هغه تعالی قرض درکړي نو چې قرض څوک چاله ورکي نو دا هغه جوبونه به چک کوي کنه چک کوي اکاونټونه چک کوي کنه چک کوي یو سره تا قرضي هغه نه تالاشي منګلو کنه نشته موږ وخایا بډې وخایا نو تقرنګ عزتمندو چې کوم ملکونو نه من قرض اغستې دی هغه زمون ټول سيزونه مقرري کته ورته وی چې دا بنکه نو هغه استاد یې سرته ګوره ته به مال د پیسې د کم زینه راکې وې دا هغه دا به مقرره د فلاني سیز ریټ داسي دا تنخواګان د فلاني ټول کوي ځان په سیاست پوهه کوي صرف ووټ ور کوي بس بکسه کې ووټ واچوي نور نه پوهیږي نو دا یاد لري چې کوم کس غلط لیډر لا ووټ ورکی څومره بدعنوانیان چې کیږي دا ټول پکې شریک دي نو دعا کوي اهدنا الصراط المستقيم الله دې غیر المغضوب علیهم نه غزان وساته کنه
گمراهانو نه خو گمراهانو نه خو ځان وساته که نه بیا صراط مستقیم دی دا ګوره د قرآن آیات دی او دا هر مونځ کې موږ وایو نو دې وجې نه عزتمندو دا مې ته ټول احادیث بیان کړه قرآن دا کوم چې ما تاسو ته بیان کړه په پښتو کې دا احادیث دی ابن ماجه د حدیثو کتاب دی صحاح سته اووه کتابونه دي د حدیثو په هغې کې دا یو کتاب دی دویم به څه دغه ولا الضالین یا الله په سمه لار مې روان که ولا الضالین او نه په لار د ګمراهانو مغضوب علیهم په لار مې روانه وه او ضالین په لاره من وه ضلالت څه ته وایي او ضالین څه ته وایي دې کې الله رب العزت هغه دویمه او درېمه خبره بیانوي چې صراط مستقیم باندې به علی چې د ضالین د ګمراهانو په لاره باندې نه د ضلالت دا لفظ او ضلال لفظ قرآن کې تقریبا 90 بار لسکم سل پیری استعمال شوی دی ضلال ویل کېږي اصل کې لغت کې عام لفظ دی په معنا د ورکېدلو ګم ہونا لکه عربیانو ضل الماء فی اللبن ویوبه مې په پویو کې واچولې غیبې شوې دې ته هغوی ضلالت وایي غیبېدل یو څیز ورکېدل غیبېدل او فارسی او پښتو کې ورته ویل کېږي ګمراهي بېلاره کېدل وایي پلانې سړی بېلاره دی نو دې ته عربۍ کې دوال وایي او چې ډېري نو دوالین بېلارې کسان گمراه کسان او د شریعت په لاره کې دوال او دوالین هغه انسانانو ته ویل کېږي چې د راه حق نه او د صراط مستقیم نه ډډې ته رواني د دې نه پټ شوي د دې نه ورک شوي العدول عن الطريق السوي عمدا او خطأ اوس که قصدن ته تاو شوی او که په خطا کې تلې خو چپه شوی بل طرف ته رواني نو دې وجې نه عزتمندو د ضلالت نه به پناه غواړي خو ضلالت لفظ د قرآن کې ډېر استعمال شوی دی قرآن دپاره د استاد بیان او د استاد تفسیر ډېر ضروری دی ځکه قرآن کې دا ضلالت لفظ ما ورته ویلې لسکم سل پیرې استعمال شوی دی او هر ځای کې د ضلالت لفظ یا د یضلو تضلو داسې لفظ راشي د دې خپله معنی هر ځای کې د ګمراهۍ په معنا نه استعمالېږي ګینې ډېر آیتونه داسې دي که هلته ته دا د ګمراهۍ معنا وکړې نو ته ګمراه کېږې قرآن پاک بعض آیتونه داسې دي که هلته دا لفظ رالی او تا د ګمراهۍ معنا وکړه نو ته به ګمراه شي نو څومره ضروري شوه عزتمندو د استاد ګینې که یو انسان وایي ضلالت خو موږ په اردو کې مو وایو په عربۍ کې مې ضلالت ګمراهۍ ته وایي نو د قرآن پاک کې داسې آیاتونه راغلي لکه ووجدک ضالا فهدا الله نبی علیہ السلام ته وایي ووجدک ضالا موږ ته ضال عموملې فهدا هدایت مې درته وکړو نو نعوذ بالله که دلته څوک وایي نبی علیہ السلام ته الله وایي چې ته ګمراه وې او ما په لار کړې نو دا خو کفري معنا ده نو موږ دی وایو چې پروفیسران او د اردو خوان او دا ماډرن خلک وایي د قرآن ترجمه ګوره مړه پوهېږي پې اردو ترجمه میلاویږي که نه او ځان سره یو اپ موبایل کې ډاونلوډ کړه بس وایي هغې کې هر څه شته یو د ضلالت لفظ دی او تقریبا ما معنی را جمع کړي دي 10 معنی ما را جمع کړي دي چې قرآن کې په 10 معنو باندې د ضلالت لفظ استعمالیږي دا د دې دپاره تاسو ته به ټولې معنی یادې نه شي خو کم از کم دومره خو درته پته ولګېده که نه چې قرآن دپاره د عالم د مفتی شیخ الحدیث د مفسر ضرورت دی یو ځای کې به هغه لفظ راغلی بل ځای کې به هغه نه پښتو کې هم داسې دی یو لفظ د ډېرو معنو دپاره استعمالي نو دغه رنګې عربي ژبه هم ده نو دې وجې نه قرآن دپاره استاد ضروري دی او عربي ژبه ضروري ده ځکه عربي لفظ کې الله رب العزت یو وسعت یې دی غټوالی هلته کله یو لفظي د هغې ډېرې معنی وي دا وسعت شو که نه نو دا یو لفظ دی یو ټکی دې زده کړو نو لس ځای کې دا لفظ چلولی شي او دا شان کله ناکله داسې وي چې د یو څیز دپاره ډېر الفاظ نو دا عربۍ کې الله کمال ایښی دی لکه د شعر دی شعر نو د شعر دپاره 100 یا 200 نومونه دي په عربۍ کې نو بس چې په کم ټکی دې وویلو هغوی زموږ پښتو کې هم دقه وی شعر یا زیات نه زیات لیوه یو 2 ټکي زمرې منظرې بس نور نشته په عربۍ کې دا یو کمال الله ایښی دی
یو معنا ده د ضلالت گمراهی، دا خو عام معنا ده، څنګه چې دلته راغلی ولا الضالین، یا له د ګمراهانو په لاره مې روانه وه. قرآن پاک سورة بقره کې دا لفظ په دې معنی استعمال شوی، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. وی منافقان هغه خلق دي چې کفر یې واغستو او هدایت یې پرېغوستو، دواړه ملاوي ده، دوی کفر واغستو او هدایت یې پرېغوستو. دویم کله په ضلالت یا ضلال په معنا ده نسیان سر راځي، یو خبره انسان نه هیر شي، دې ته مو یا لکه سړی لاړو چپه شو او گمراه شو. گمراه مطلب ذهن کې هغه لاره خطا شوه، خبره دې ګډه وډه شوه. گمراه لفظ دومره غلط لفظ نه دی، گمراه معنا سړی نه لاره خطا شي، دې ته هم گمراه وایي. په دې لاره ځي او دې شری نو یو سړي ته خو گمراه شوي، هغه دې دا سر وایي ولکه تاسو گمراه، گمراه مطلب لاره نه خطا شوه. گمراه رای گم کړه، رای خطا کړه، لاره ته بچ. خو موږ ګمراه ټکي بس صرف همدې ته وایو چې کوم سړی مطلب کافري، نو دا عام لفظ دغه عربی لفظ کې ډېر راځي. نو یو کله په معنا د هیر سره راځي، لکه قرآن پاک ان تضل احداهما، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اوس ګورئ ته ضلالت لفظ راغلی، خو الله د ښځو باره کې استعمال کړی چې د ښځو به دوه ګواهان راولي. ویلي وایي د ښځو نه هیره کېږي، که د یو نه هیره شي نو دا بله به ورته وریاده کړي چې دغې دغه شوی و که نه، دا ښځې دغه ډېر کوي، دغې دغه و که نه، دغه دې یاد نه شي چې دغه شوی و، نو وایي دا بله به ورته وریاد کړي. نو دلته ضلالت په معنا د هیرې سره راغلی دی، قرآن کې دی په دغه معنا سره دی. دغه رنګ دریم کله ناکله یو انسان دنیاوي کارونو نه نابلده وي، دنیاوي چالاکیانو مالاکیانو باندې نه پوهېږي، نو عربیان دې ته هم د ضلالت لفظ استعمالوي، د ګمراه نه خو د دنیا په کارونو باندې نابلده. لکه قرآن پاک کې راځي ان ابانا لفی ضلال مبین، یوسف علیہ السلام رونه خپل پلار باره کې وایي ان ابانا لفی ضلال مبین. نو نعوذ بالله دلته که د ګمراه معنا وکړه نو بس لاړې ته ګمراه شوې. نو هغې مطلب دا نه وایي زمونږ پلار چې کوم دی د دنیا د خلکو نه نابلده دی، ځکه د هغه زوی ورک شوی. یعقوب علیه السلام ویل زما زوی کیدای شي راشي، وایي زموږ د پلار داسې ساده سړی دی، دا د دنیا خلکو نه دی خبر چې یو ځل یو څیز ورک شي هغه به یې چېرته راځي. نو هغوی ساده خو دا زموږ پلار ساده سړی دی، د دنیا د دې چالاکیانو نه دی خبر او د دنیا د دې خبرو نه دی خبر، یا د دې خبر نه خبر چې یو ځل څه شی ورک شي نو هغه به یې چېرته راځي. نو دلته ګوره او کله ضلال په معنا د محبت سره هم راځي. ګوره ضلال لفظ دی او معنا یې څه ده؟ محبت. لکه همدغه صورت سوره یوسف کې دي انک لفی ضلال مبین، هغه بچی خپل پلار ته وایي ته ضلال مبین کې. نو څه مطلب؟ هغه ته یوسف راځي پلاره ستا اوس هم په هغه زړه مینه کې پروت دی، هغه مینه دې اوسه پورې پرته ده، څو کاله وشو، اخو ماشوم اوس به غټ شوی یو، چېرته به یې وي به که به نه وي. انک لفی ضلال مبین، یا زموږ پلاره ته اوس هم په هغه زړه مینه کې پروت دی. نو دلته ضلال په معنا د څه سره؟ مینه، محبت. دا راته ځکه وایم عزتمندو تاسو به هر سړي سره موبایل دی، وروره چې وګوري یو سکالر پې ناست دي، سکالر مانه سکرو والا، سکرو والا یې تور سکاره خرڅوي، خو تا ته قرآن کې راغلي ضلال. نو ته به وایې چې دومره تا ته فهمي چې موږ اورېدلي د استاد نه چې ضلال لفظ هم په قرآن پاک کې په مختلفو معنو استعمال شوی دی. هر ځای کې ضلال د ګمراهۍ په معنا نه چې دومره خبرې درته پته وي، دا یو سنټنس، دا یو خبره به دا تا دپاره کافي ده، نو تا به څوک نشي غلطولی. وایي ضلال لفظ راغلی دی، وایي ضلال لفظ په قرآن پاک کې په ډېرو معنو راغلی دی. نو بهرحال عزتمندو کله ضلال په معنا د راځي حبط اعمال، د سړي اعمال خراب شي او اعمال یې ضایع شي، بیکاره شي، نو دې ته هم سوره کاف کې راځي الذین ضل سعیهم، هغه کسان چې د هغوی عملونه ختم شو، د ختم په معنا راغلی بیکاره. کله د غفلت په معنا راځي، لکه قرآن پاک سوره طه لا یضل ربی ولا ینسا، نه دی غافل زما رب نه دی ګمراه، داسې به نه دی. ضلالت لفظ دی خو معنا یې ده غافل، ځکه قرآن پاک وما الله بغافل
تقرنګ دلتم لا يدل لا يغفل نه دی غافل زما رب ولا ينسى نتی سوک هیریږي ټول خلق او هر یو سیز باندې د الله نظر دی کله په معنا د اعراض سره راځي اوړېدل لکه قرآن پاک سورہ فرقان کې ان کاد لیضلنا عن الهتنا وې دا پیغمبر موږ د خپل الهونه اړې بل طرف ته او کله د نتیجې نه چې انسان بے خبري چې دا کار به څنګه کیږي د دې په معنا راځي عدم العلم بعاقبت الشيء لکه قرآن پاک کې راځي فعلتها اذا وانا من الضالين ورضوالین لفظ راغلی وانا من الضالين موسی علیہ السلام وی موسی علیہ السلام یو زړی له لاس ورلو بزغه سره ټک چې په چپا شو لاندې مړ شو موسی علیہ السلام بالکل ماواله د سوک می ورکړې ده خو فعلتها اذا وما انا من الضالين وانا من فعلتها اذا وانا من الضالين وزه به خبرونه ما ته سپاتو چې سړی بچپکی او زیبا نزل دوالین معنی به خبره سړی ته پته نه چې مخکې بس کیږي موسی علیہ السلام ما ته سپاتو چې دا یو سوک د ټینګ نه دی او سړی بسا ور کوي نو دغه شان عزتمند قرآن پاک کله په معنا د غیب یدل سر راځي وقالو اذا ضللنا في الارض دا کله په معنا د حیرانتیا سره راځي لکه قرآن پاک ووجدك ضالا فهدى الله سورہ دوحا کې الله پیغمبر ته وي ای زما پیغمبر ووجدك ضالا تم عموما د سي حالت کې چې ته ضال وي حیران وي چا د پاره د امت د پاره حیران وي پریشان وي چې دی امت ته بس کیږي ځکه د جهالت دورو هر طرف ته د کفر او د شرک او د بوتانو اوازونه نبی رسول الله ویل دا بس کیږي د خلکو دوی خو د خاورو نه غوښتل کوي دوی خو د کاڼو نه غوښتل کوي په خپل لاس یې جوړ کړي بیا وایي دا معبود دی ډېر نبی علیہ السلام برشانو الله ورته ووجدک ضالا ای زما پیغمبره ته ما د خلکو د پاره ډېر پریشان ولیدلې چې خلک به څنګه راځي فهدا نو ما درته د دې پریشانۍ حل ښودلو چې دعوت ورکوه ټیک بشي نو د دې دا معنا ده نو بهرحال عزتمندو نن درته د ضلالت هغه معنی بیان شي مختلفې بیانې دې کې صرف چې تاسو ته په نن سبق کې دومره خبره یاد شي بس دا کافي ده دا سبق کرامت شو چې قرآن پاک کې د ضلالت لفظ په مختلفو معنی استعمالیږي هر ځای کې د گمراهۍ په معنا باندې نه استعمالیږي ځکه بل ځای کې چې آیات راشي یا زنیمه یا تاسو آیات ګوري د قرآن پاک لفظي ترجمه ګوري یا قرآن پاک تلاوت کې یوزي کې به د پیغمبر سره صحابي سره د عام کس سره به دلالت لفظ راغلی پریشان بشي چې دا قرآن کې څنګه ده نو چې دا خبره درته یادې چې قرآن کله د محبت په معنا هم راځي کله یو سړی د خبرې نه خبر نه په دې معنا هم راځي کله د پریشانۍ او د فکر په معنا باندې هم راځي هر ځای کې د ګمراهۍ په معنا باندې نه راځي دې ځای پورې کافي دی